زما قابل صد احترام مشرانو کشرانو ورونو، الله تعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. الله تعالی فرمایي چې ای زما بندگانو تاسو له ما څخه وبېرېږئ. د الله تعالی ویره چیش ته ویل کیږي؟ د الله تعالی د ویرې مطلب چیش دی؟ داسې الله تعالی په بل ځای کې فرمایي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. چې کوم کس وبېرېدی له ما څخه، الله تعالی وایي هغه ته زه 2 جنت ورکوم. اوس د بیرې مطلب چیش دی؟ د الله تعالی له کوم شي څخه به انسان بیریږي. دلته د بیرې په باره کې علما کرامو 3 طریقې ذکر کړي. که یو انسان ګناه کوي، پر هغه ګناه کولو باندې به هم له الله تعالی څخه بیریږي. چې ګناه یې کړي، له الله تعالی څخه به پر خپلو ګناهو باندې بخښنه غواړي، ځان به ملامت ثابتوي. دویم دا که چیرې یو انسان نیک کار کوي، هغه نیک کار به هم دی دا نه وایي چې دا کار نو قبول ده، دی به په دې باندې بیریږي چې داسې نسته زما عبادت به د الله تعالی په در کې قبول سوی وي او که به نه. او دریمه بیره چې هغه د اولیاء الله او د نیکانو خلکو وي، د هغو ویره بیا د دې وي چې آیا زه به دا ایمان تیر کم او که به نه کم تیر. له هغو سره بیا تر ټولو غټ غم دا وي، صرف سوچ و فکر چې ورسره یې هغه د دې شي ورسره یې چې آیا زه به ایمان تیر کم او که یا.